تدی ملاو هغه حج لتلو دلته خو به مناظره جوړه کړه نو بیا به د مناظرې نه وتښتېده هغه به پاتې شوه چې هغه حج له لاړ شیخ القرآن شورا راوغوښته په هغه وخت کې په شورا کې دا ټول مشران ملګري وو عبدالسلام مولوي صاحب وو فضلیان مولوي صاحب وو شاپور مولانا شیخ القرآن مولانا محمد افضل خان صاحب وو او نور ګڼ ملګري وو عارف مولوي صاحب وو نو شیخ القرآن ورته وی داسې به وکړو چې یو تن به ولیږو ده پسې خرچه به جماعتو کې او لار به شي او د ده کتابونه به ځان سره اوسي هلته به هغوی ته وښیي چې د ده دا عقیده ده او دی دلته راغلی یا دې توبه وباسي یا موږ سره کینو چې بحث وکړي نو ملګرو شیخ القرآن ته وایي چې دا کار بغیر ستا نه بل څوک نشي کولی هغه ورته ولې نشئ کولی تاسو کولی شئ خو تیار نشو شیخ القرآن وی ټیک ده زه به ځم خو زه به بیا په خپلې خرچه ځم نو شیخ القرآن وی تاسو یو کار وکئ چې د ده کتابونه سما سره شته او سره پیدا کئ کتابونه یې راړل حوالې ترې راویستې او شیخ القرآن لاړ چې لاړ یاد د شیخ ابراهیم و چې هغه مراقب د حرم و د هغه څخه لرمه ما هغه ته وویل دلته یو تن راغلی او د هغه دا د عقیده ما ته یې ویل چې موږ خو له اجازت ورکړی دی ویزه ورکړې ده شیخ القرآن ورته ویل خالفت الله ورسوله تا د الله او د پیغمبر خلاف کړی چې تا ورله اجازت ورکړو ځکه چې الله وایي انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وی چې ما ورته دا وی نو عربو کې یو عادت دی چې تا ورته په دلیل خبره وکړه نو بیا مني وی چې ما دا وی نو هغه غلی شو او ما ته وی چې دا زما کار نه ته فلاني څخه ورشه او زه معافي غواړم زه هغه څخه لرم چې هغه څخه لرم شیخ طه مراقب بیا د حرمو ما لیدلی شیخ طه او زور سره بیا ملاو شوی ومومه د شیخ القرآن د وفات نه بعد ژوندی داسې سوکړه غوندې ږیرې وه سره ږیرې وه او زه چې لړمه ډېر احترام ادب یې وکړ د شیخ القرآن دې دعاګانې وکړې نو شیخ القرآن هغه ته وویل هغه یې راویې غواړئ نو چې راویسته او کښېنو په حرم کې نو شیخ القرآن ورته ویل تا دا لیکلي دي دا لیکلي دي نو هغه ورته ویل نقلتو من الکتب ما د کتابونو نقل کړی شیخ القرآن ورته دا نه وایي چې د کوم کتاب نه شیخ القرآن ورته ویل اتعتقد ام لا تا چې د کتابونو نقل کړی نو ته عقیده ساتي که نه ساتي نو تا پې رد ولې نه دی کړی او که عقیده ساتي نو ووایه نو چې هغه راګیر شو شیخ القرآن خو سړی په یو ټکي کې راګیر و نو هغه ورته اترکوني انظر لبیت الله ما پرېږدئ د خدای کور ته وګورئ نو شیخ القرآن ورته وایي تا ته څوک څه ویلی نه شي خو خپله عقیده ښکاره که او ته امام تیمیه او محمد بن عبدالوهاب ته کافر وای نو هغه ما غلطي کړې ده او بیا یې ولیکل او وی من کفرهما فهو کافر ومن فسقهما فهو فاسق ومن اضلهما فهو ضال چا چې هغوی ته فاسق وي کافر وي ضال وي هغه خپله کافر فاسق او ضال دی او دسخط یې وکړي انما المشركون نجس شیخ القرآن ابتدائی وقت جامع مسجد کی تقریر کو
او مشرکین مولیان رالل او جمعه ترا دنه کېدل د باز د پاره چې قرآن ورته انما المشرکون نجسون مشرکان پلیتی اوسئ د جمعه ته او بهر یې هغه ډېرانو کې کښېنئ جمعه ته به نه راځئ پلیتی انما المشرکون نجسون بیشکه مشرکان دی پلیته فلا اقرب المسجد الحرام بعد عام هذا نبنزدیکی کی جمعه تا پس کار دوئی نچدا دے وَإِنْ خِفْتُمْ عِلَّةً او گہرے گئی تاسو د غریبینا چیر بیا به کاروبار منشا سره کو فسوف یغنیکم الله من فضله ان شاء نظر دے چې مالدار به کی تاسو الله د خپل فضل نه که خوښ دا الله ان الله علیم حکیم یقینا الله دې پویا حکمت والا